بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. درود پاک پر شوق سر ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. محترم مخی رکوع کی بیان د دلائل د توحید اوشو چې په هغې دلائل سره د انسان عقلا او نقلا د نتیجې ته ورسي چې د الله تعالی ذات یکتا دی او د الله نه ما سوا بل څوک د عبادت قابل او مستحق نشتا. اوس په دې رکوع کې مضمون د معاد ذکر کیږي چې الله تعالی دا تمام مخلوقات د جزا او د سزا د پاره با بیا راژوندي کوي او دای سره به الله د دې زندګۍ د هر لمحې حساب کتاب کوي. نو دک مضمون دا په دې رکوع کې ذکر کیږي. منها د دې ځمکې خلقناکم پیدا کړی مونږ تاسو وفیها په دې ځمکه کې نعیدکم واپس پکو مونږ تاسو لرا ومنها د دې ځمکې نخرجکم راوباسو مونږ تاسو لرا تارة اخرى یو ځل بیا په قیامت کې. نو منها خلقناکم وفیها نعیدکم لکه چې څنګه زمیدار کرونده کوي کنه نو دې ځمکې ته دا تخم ور وغورځوي نو چې تخم ور وغورځوي نو څه وخت بعد هغه تخم را زرغون شي تخم را زرغون شي نو الله وایي دقسې انسانانو په دې څه به کوم په دې د دې ځمکې نه مې پیدا کړي یي واپس په دې ځمکې ته لاړ شئ او د دقې ځمکې نه به مو دوباره راژوندي کوم او حساب او کتاب به در سره کوم. ولقد پتاکیک سراب اریناہو خودلی مونگدتا آیاتنا نشانات زمونگا کلها ٹولی فکذبا پس تکذیب کدو و ابا او انکار کد منلو دا توحیدنا. قال نوئل دی فرعون اجئتنا یا تارات للکردی مونگتا لتخرجنا دا چی اوباس مونگ لرا من ارضنا دزمک زمونگنا بسحرکا پس سبب د جادو سراب یا موسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام سکی دی فرعون او د قوم متوی وی دا تا چې کوم معجزې ښکارا کړی دي کنه وی دا خو معجزې نه دي دا خو سحر دی او استا مقصد دا دی چې د دک په ذریعہ سره تمونږ خپل تابع جوړ کی او په دې مصر کې تا ته بادشاہي ملاو شي. فلناتینک پذر چراتل بوکم تا بسحر مثله پجادو سره چې د دې په مقابل وي فجعل اوغرضوا بیننا فما بین زمونږ کې بیننا فما بین زمونږ کې و بینک فما بین سا کې موعدا یو وقت مقرر یو مقام مقرر یو وعدګه
لا نخلفه چې خلاف نکو نحن منگا ولا انتنتو مکانا سوا یو داسې ځای چې سوي مستوی الطرفین وی مستوی الطرفین وی او بسره اخ کدای تب تم حاضر شه د مقابله د پارا او زمونږ جادوګران به راشي فرعون وتوینو قال او فرمایل ورته موسی علیہ الصلوۃ والسلام موعدکم غنیت استاسو یوم الزینة غورت د اختر دا وان یحشر الناس دا چې جمع کیږي خلق ضحن په وخت سبا کی نو څه چل وی داس وی د صاف پټیم کی وی د کټیم کی وی دا تمام خلق د اختر پرز دی میلی ترازی کنا نو وی په دک مقام کی به زمونږ معارضه او مقابله وشيخه نو فتولا پس واپس فرعون فجمع پس جمع کت کیده تدبیر خپل لرا ثم اتا بیرات لکل پاغی تاریخ مقرر سراب قال لهم نؤوی دیت موسی علیہ السلام ویلکم حلاکت تیوستاسو دپارا لا تفترو متلی تاسو علی اللہ پا اللہ تعالی بندی کذبن دروغ بشرک چی دا اللہ دا ذات سر شریک مجوڑوی او اللہ چی کمی معجزی ما ترا کردی کنا نو د دک معجزو ته سحر موای او د دک معجزو مقابله ته مرضی ښا واسر النجوا پټی مشورې کون کیو دا ساحران او دا جادوګران قالون اویل دی ان هذان ندیدا دواړه لساحرانی خامخا جادوګران دی یریدان اراده دی ان یخرجاکم دا چوباسی تاسو لرا من ارضکم دزمک استاسونا بسحرهما پسبب د جادو دی سرا ویذهبا او بوتلو کی بطریقتکم المسلا اغا دین استاسو چکم اغا سره د پلارانو د نیکونو چکم دین دی وی اغا دل ختم کی نو علماء کرام ذکر کئی وی دی اغا دا بنی اسرائیل تا او دا کم ساحران چې د حضرت موسی علیہ السلام مقابله ترغلیو کنا نو هغه ته د موسی علیہ السلام د معجزې د مقابله د پاره د راوستو د پاره مختلف بهانه ورته جوړ کړي وی دای څه کوي وی د مصر نوې د خلق یستل غواړي او بیا د تاسو د پلار او د نیکه چې کم دین دی کنه وی دې ته غلط دین وی او دا بدلول غواړي نو تاسو د خپل پلار او د نیکه دا عزت او ناموس بچ کئ نو د خپل پلار او د نیکه دا چې کوم خبره پکې راشي کنه نو دې ته هر سړی تیاریږي بیا دې ته هر سړی تیاریږي نو دای چې کوم نه حق د حضرت موسی علیہ السلام مقابله ته مخامخ ادرلنو خجی کم دی لا تفتروا دخل دی قالون اویل دی ان هذان بشکر دوال ساحران جادوگران دی یریدان اراده لري یخرجاکم دا چوباسی تاسو لرا من ارضکم دزمک د مصر تاسونا بسحرهما پسبب جادو د دی سرا ويذهبا دا چتللو کی بطریقتکم المسلا پاغ دین تاسو چې د مشرانو دی فاجمعوا پس جمع کی تاسو کیدکم تدبیر خپل لرا ثم تو بیارت للو کی تاسو صفا صف در صف وقد پتا کی سراب اپلح کامیاب شد انو اليوم نندی من اغسو کستعلا چسشو غالب رالیخا وی نن با اغسڑے کامیاب وی چی کم سڑی تا نن فتح ملوشوا وی دے با دیر دے وی دا کامیابی رزدن دکا دکا نقالون اوہل دی یا موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقی آیت پیش کون کے اولا قبل سحر لرا و اما ان نکون آیات شمنگا اول من القا اول پیش کون کن دخپل کرتب لرا حضرت موسیٰ علیہ السلام تیوی وی اے موسیٰ علیہ السلام سکی ویڑم بے تجی کمدن حق خپل سحر او جادو دا اغی اغا کرتب خکارا کے او کنمونگا خلقو تا اغا خپل اغا دا جادو چی کم کرتبون دی اغا خکارا کوکا نو علماء ذکر کئی و یو مسئلہ دلتا ندا ثابت شوا چی دا جادوگران چیو کنا ندائی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ادب خیال اوساتو ادب اوکو
او بل خبره پکې دا وه چې دی فرعون ته ویلي و که نه چې موږ لبا د حضرت موسی علیه السلام په شانتې لباس په تیار کی نو وی چې په کم لباس حضرت موسی علیه السلام اچولی که نه وی چې هغه لباس مونږ هم واچو کا نو د دغه دوو خبرو د وجې نه الله دغه جادوګرانو ته بیا ایمان ور نصیب کړه یو د ادب د وجې نه او بل د مشابهت د لباس د وجې نه نو علماء کرام ذکر کوي وی پکار دا ده چې انسان د خپل لباس د نیکانو د اولیاو د بزرګانو خلقو په شانتي جوړ کړي ښه خپل لباس چې دقسې جوړ کړي نو ځکه زمونږ د په وس کې صرف ظاهر بدلول دي باطن خو الله څخه دی که نه باطن بدلول خو د الله په اختیار کې دی که نه نو مونږ خو صرف د خپل ظاهر خو بدلولی شو که نه ښه جي قال نو فرمایل ورته موسی علیہ السلام بل القوا بلکې وغورځوئ تاسو فاذا حبالهم پس ناګهانه رسۍ د دی وعصیهم او امساګانې د دی یخیل الی چې خیال کېده په دې باندې من سحرهم د سبب د جادو د دی نه انها چې بېشکه دی تسعا روان دي په خپله ګېډه باندې څه چلو دغه دی رسۍ ځان سره راوړې وي او امساګانې لاټۍ ځان سره راوړې وي نو بس هغه کتابونه ذکر کوي وی چې په دې میدان کې ور وغورځولې که نه نو وی هغه خوځېدل شروع شو هغه حرکت شروع کو نو د خلقو سوچ دا رالی چې ګینې د دغې رسو او د دغې لاټونه د دی د دې سحر د وجې نه سو شو ماران ترې نه جوړ شو نو علماء کرام ذکر کوي وایي د خلقو باندې یو قسم له نظربندي وکړه نظربندي وکړه نو د دغې نظربندۍ هغه اثر په دی باندې دا وشو که نه چې دی ته هغه رسۍ او لاټۍ په خپل حال باندې وي خو دی ته د مارانو په شکل ښکارېدل ٹھیک شو جی فاوجسا پس میں شکڑا فی نفسی پنس پلکی خیفتن یراب موسیٰ علیہ السلام قلنا نوی منگا لا تخف میریگا انکا بیشکا انت الالا تبعالی بی پدی بندی والقی غردوا ما آسفی یمینکا چپ خلاستا کی دی تلقفو رسیدن کی بئی ما اغطولتا صنعو چی جوڑون کی دی انما بیشک خبر دادا صنعو جوڑون کی دی کہ دو ساحر اغا پریب دا جادو گرو دی ولا یفلح الساحر کامیابی نمو جادوگران حیث و تاکم دائی تترات الکوی دی فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ پس اور دیدل دا جادوگران سجدن سجدہ ان کی قالوا نویل دی آمنا ایمان نوڑ دے منگا برب ہارون پرب دا ہارون علیہ السلام و موسیٰ پرب دا موسیٰ علیہ السلام باندی قالن اویل ورت دی فرعون آمنتم لہو تاسو ایمان ناڑپ دی موسیٰ علیہ السلام باندی قبل ان آذن لکم مکر دینا چی ما اجازت کرو تاسو تاب انہو بے شک دے چی دے لکبیرکم الذی مشرستاسو اغدے علمکم السحرا چی خود لے تاسو تجادو فلو قطعنا پر درد چکٹ پکم زائدیکم لا سنستاسو وارجلکم مخبیستاسو من خلاف عدل بدل ولو صلبنکم خامخا پسلیبکم تاسو لراب پی جزوع النخل پتنود کجرو کی ولتعلمن خامخا تاسو تب پتو لگی ایونا چکم یوپمنگا کی اشد سخت عذابا عذاب ورکا ان کے و ابقاو باقی پاتی کی دن کے اگر تکلیف دی نسا چل کئی علماء کرام ذکر کئی وی فرعون تا چی پتو لگی دا کنا چی دی جادوگرانو ایمان نارو او سے چلو شو د مصر اگر تمام خلق چکم دے اگر زمان باغیان چوکنا نہ دا خلق دا یرولو دا پارے یو ترکیب راو باسو او اگر ترکیب داو کنا چی دا دا چکم ساحرانو چکم خلق ایمان نوڑیو کنا نہ دیلے دم کئی شروع کری ورتے وی دا خستاسو مکرو دا خستاسو پلاننگو وی دے مو مخ کی راولی گو او تاسو ورپسی راغلی حالانکہ یاد ساتی یو جادوگر فرعون پا خپل چائس باندے داغا منتخب کڑیو اور راوستیو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقابلی دا پارکا خدا مزید خبر پا کداوا کنا چی داغا ساحرانو کی اکثر گورے بنی اسرائیلو کا
اکثر ګوره چې کم نه هغه پکې بني اسرائیلو. نو دی حضرت موسی علیه السلام مقابله ته چې راغلل او ایمان یې راوړو، نو فرعون د خلقو د ذهن د بټکاولو دپاره د خلقو په مخ کې دا خبره وکړه، وایي دا خو ستاسو مشوره وه، دا تاسو په مشورې سره دا کار کړی دی. ښه جي. قالون اویدی لن نؤثرک هرگز بمختار نکو منگتا لراب علا ما پاس باندې جانا چراغره د مونږ ته من البینات پخکار دلایل سره چې څه دی علا صدق موسی په صداقت حضرت موسی علیه السلام باندې. والذی هغه ذات فطرنا چې پیدا کړی د مونږ لرا فقضی پس اوکتو ما انت قاض هغه چې ته کوونکې انما بېشک هغه څه تقضي چې کوونکې تو هذه الحیات الدنیا دا خو اسباب د ژوند دي دنیا دي ته چې څه کوې که نه نو دنیا کې به څه وکړي مونږ به مړه کړي بس. انا بېشک مونږ چې آمنا ایمان راوړی دی مونږه بربنا په خپل رب باندې لیغفر لنا دا چې بخښنه وکړي مونږ ته خطایانا د خطاګانو زمونږه چې څه دی هو الشرک و تعلیم السحر چې جادو او د شرکو وما اکرهتنا هغه چې تا مجبوره کړو مونږ لره علیه په دې باندې من السحر د زده کولو د سحر نه والله الله تعالی چې خیر غوره دی د تا نه و ابقا او باقي پاتې کېدونکی د عذاب د الله تعالی د چا دپاره للعاصي د ګنهګار دپاره. انه بېشکه خبره دا ده من آسو کیا ته چې راتللی وکړه رب او خپل رب ته مجرمن د کفر په حالت کې نو فإن له پس بېشکه د دپاره جهنم جهنم دی لا یموت فیها مرګ به نه راځي په ده باندې په دې کې چې څه چلو کي سکون ورته میلو شي ولا یحیا او نه به ژوند میلاویږي دی ته داسې ژوند چې څه دی هغه حیات نافعه چې په کم ژوند کې دی ته سکون او خوشحالي میلاویږي. خجی ومن او آسو کیا تیش چرات لیوکل دی اللہ تعالیٰ تمومنن پالت دی ایمان کی قد پتا کی سراب عمل الصالحات چاملی کڑوی نیک فاولائکا پدخ خلق لهم د دی پارا الدرجات العلا لوی درجی دی پا آخرت کی او پا دنیا کی جنات عدن باغون دامیشو سیدو تجری چی بیگی باب من تحتها الانهار لاندی دونو ددین نهرنا خالدین فیا میشبوشی کی پدی کی وذالک او دا جزاو بدل دا من دا چا تزکا چیزان پاک پس سرا تذکا وتوحد خپل عقیده پاکا کړه د الله د وحدانیت هغه عقیده اوساتلغه. ولقد پتاکیک سراب اوحینا حکمکم الى موسی علیہ السلام تا نو ربط رکو د مخک رکو سره دادی چې په مخک رکو کې سره مخک رکو کې واقعه د حضرت موسی علیہ السلام ذکر کیدا نو په دې رکو کې هم واقعه د حضرت موسی علیہ السلام ذکر کیږي. خلاصه د رکو صدا خروج موسی عن المصر د حضرت موسی علیہ السلام د مصر نه د وتو چې کم کیفیت ته کنه وسو بعد اتمام الحجه على اعداء الله د الله چې کم دشمنانو کنه چې پاغي باندې کله اتمام حجت اوس چې دیته د الله د طرف نه پیغام حق را لې دیته د الله د وحدانیت هغه پیغام را ورسېدو او داغه نه باوجود د خلق ایمان نه راړي کنه نو د حضرت موسی علیہ السلام هغه د مصر نه د کنعان طرف ته د سفر اراده وکړه. ولقد فتاکک سراب اوحینا حکمکم الى موسی علیہ السلام تا ام اسری دا چې بوتلو کپشپک بعبادی پخپل بندگانو زما سراب پضرب پس اوهلهم د دې لپاره طریقا یولارا فی البحر پدریاب کی یبسا اوچا لا تخافون بیریگی تاسو درکن راگیری دو دشمننا ولا تخشاون بیریگی تاسو دغر کی دونا سچل بی تاسو با دایر بدر سرنی چی دشمن با موراگیر کی او دایر بدر سرنی چی ڈوب بشو پا ابو کی خوا. نو علماء کرام ذکر کئی وی چی کلا دا دریاب کناری ترو رسیدل کنا رستو د فرعون لخکر را روان دی او مخکې چې کم نه هغه دریاب دی نو علماء کرام ذکر کوي وایي دا بني اسرائیل چې وکنه ټول حضرت موسی علیه السلام ته راجمع شو وته وی یا موسی وی تا موږ دلته څه دپاره راوستي یو
دلته د څه دپاره راوستي وو اوس خو مخکې هم لار نشته رستو د طرف د فرعون لښکر رالی اوس په څه کوو نو حضرت موسی علیه السلام ورته څه وایي ان معیا ربی سیهدین اے دما قومه ګورې یریږئ ما سره زما الله شته که نه هغه به ما له لار راکوي هغه به ما ته لار ښایي نو د الله د طرف نه حکم وشو چې یا موسی دا امسار دې دریاب لا د دې دریاب دې اوبو له راخلاصه که نو چې به یې راخلاصه کړه که نه نو 12 اوچې لارې پکې الله تعالی پیدا کړې ښه 12 اوچې لارې او بیا داسې لارې وي که نه چې د هرې لارې نه دې بلې لارې طرف ته به کړکۍ وي یو بل به یې پکې لیده ګورې ښه کړکۍ به وي چې یو بل به یې پکې لیدو یو خوا بل خوا چې کم دی که نه داسې لکه د غرونو په شانتې اوبه ودرېدې او په منځ کې اوچه لار جوړه شوه ښه فاتبعهم تابع شدی پس فرعون بجنوده پر اخکر خپل سراب فغشیهم پس پټ کدی لره من الیم د اوبو د دریابنا ما غشیهم هغه چې پټون کې ودی لره څه چلو شو دا فرعون دی چې کله د دښتې دریاب غاړې ته راورسېدل که نه نو دی ودرېدل فرعون ته پته وه که نه که چېرته مخکې ځم نو بس بیا به چې کمدن هغه پرېږدي نه نو علما کرام ذکر کوي وایي اخره کې د فرعون د اس چې کم دی که نه د یو راټوپ ووالو د ده دا لښکر چې و که نه نو بس دی ډایرکټ چې کمدن په دغه کلارو باندې را روان شو نو علما کرام ذکر کوي وایي فرعون بیا هم رسته کېدو خو چې کله دا لښکر ټول ترې مخکې شو که نه نو بس د بیا هغه د ملامتیا نه د ځان د بچکولو دپاره هغه بادلې ناخواسته را روان شو هغه چې بس هغه غیرت په مخه واغسته که نه نو بس را روان شو نو چې را روان شو نو علما کرام ذکر کوي وایي اخوا د حضرت موسی علیه السلام د قوم اخیرنی سړی د دې اوبو نه بهر شو او دې خوا د فرعون دا چې کوم لښکر و که نه نو ایله د دریاب منځ ته ور ورسېدل نو چې د دریاب منځ ته ور ورسېدل د الله د طرف نه حکم وشو دا اوبه پرې رایوځای شوې دا اوبه پرې رایوځای شوې خو چې دا فرعون کله دې اوبو واغسته که نه نو دغه ټیم کې د چغې سورې جوړې کړې سی وي آمنتو بما آمنت به بنو اسرائیل وی ایمان مې راوړی دی په هغه ذات باندې چې په چا بني اسرائیل ایمان راوړی دی نو علما کرام ذکر کوي جبریل امین ورڅخه راغلی او د دې دریای نیل د دې خولې نه خټې راغستې او د ده په دې خولې کې ورمنډلې د ده په دې خولې کې ورمنډلې ښه جي وضل فرعون گمراه شو فرعون وقومه وضل فرعون گمراه کړو فرعون قوم خپل لرا وما هدا نو د هدایت کون کې رهنمایي کون کې د خپل قوم ته یا بني اسرائیل ای بني اسرائیل قد پتاکیک سراب انجیناکم نجات درکړه د موږ تاسو ته من عدوکم د دشمن تاسو نه وواعدناکم حکم کړه موږ تاسو ته جانب الطور الایمن هغه طرف ته کوئی تورخي طرف د موسی علیه السلام ته ونزلنا نازل کړو مونږه علیکم المنّا پتا سو باندې ترنجبین والسلوى مړدان په وادي تیش کی کلو خلی تاسو من طیبات د پاکیزه ما دا سنرزقناکم چې رزق درکړل مونږ تاسو ته ولا تطغوا سرکشی مکوي تاسو د سرکشی نه مطلب ذخیره اندوزی دغه وی ذخیره اندوزی به نه کوي نو دا د ظالم ځامن ته بو کنه نو بس ځان لبه او به خوړل او ځان لبه د سبا غم کو کا خجی فیحلا پسرا بشیالیکم پتا سمان عذبی عذاب زماب ومن آسوک یحلل علیه چواقی شالی پدمان عذبی عذاب زماب فقط پتا کیک سرا ہوا دیت سشو تباشو مخی د توبې نخا و انی بشکر چیم لغفار خامخا بخون کم لمن د پار دا چاپ تابچی توبه و بسلو آمنا ویمان راڑو وعمل صالحا و نیک عمل کو ثم اهتدى بیاد سشو کلک پاتش پدی ہدایت پندی اے استمر علی الہدایتی وما عاجلکا سشی پا تلوار سر راوستیتو عن قومکا دا قوم ستانا یا موسیٰ علیہ السلام قالن افرمائل ورط موسیٰ علیہ السلام هم دیچی دی اولائی را روان دی علا سریر است زمانا
وعجلت الیک تلوار اکلما ستا طرف تا رب اے رب دما لترضا دا چردا شت دمانا قالن او فرمایل ورته الله تعالی فإنا پس بیشک منگا قد پتا کیک سرا فتنا آزمائش کرده دے قومکا پا قوم ستابان دے من بعد کا رسول رات لوستانا وضلهم گمراہ کرده دے لرا سامریو سامری پا تصویر دسکی سرا چیسے چلے کرده دے اگا دا فرعونیانو نے چکم اگا کالی روڑیو کنا نو سامری رو لگی دو اگا کالی جی کم دے کنا اگا پا دی اور کی گرم کرل او بیا دا اغیر دسکی او شکل جوڑ کخا نو چې د سخي او شکل جوړ کو وی ستا ټول قوم چې کم دی کنه وی د هغې په عبادت باندې اخته کړي دي نو فرجعا پس واپس موسی علیه السلام رستو د څلوېښتو شپو نه الى قومه خپل قوم ته عذبانا صفا ډېر زیات غصو او غمجنو قالن او فرمایل دی موسی علیہ السلام یا قوم هذا سچلو حضرت موسی علیہ السلام د زیقات طول میاشته په کوه تور کی اعتکاف وکو او روزه اونیسلا ورپسې د ذل حج اغلس رزم چې کمندن روزه اونیسلا او اعتکاف وکو نو ورته الله تعالی د دې سلويخ تردو د اعتکاف او د روزې نه پس چلو کو تورات و تورکو نو چې تورات و تورک غنا حضرت موسی علیہ السلام خپل قوم ته جراله او د قوم حالت ولیدو نو ډیر خپشخه قالن او فرمایل موسی علیہ السلام یا قوم ذماب الم یعدکم یا وعدن وکړی تاسو سره ربکم رب تاسو وعدن حسنا وعده خسته چې طلب کوي باعطاء التورات لزیاده هدایتکم چې الله تعالی تاسو هدایت زیات کینو افطال علیکم العهد افطال یوغچ علیکم پتاسو باندې العهد زمانا ام اردتم اراده کړی تاسو ان يحل علیکم دا چراشی پتاسو باندې عذاب غص من ربکم د جانب طرف تاسو را فاخلفتم پس خلاف ورزی وکړه تاسو موعدی دوادی زماب قالوا نویل دی ما اخلفنا من خلاف ورزی نه کړی موعده کا دوادی خپلی بموعدکا پوادی استاب بملکنا پخپل قدرت و پخپل کسرا ولیکن لیکنو منگا حملنا واقی شوی پدے کی اوضارن کالی بوجنا من زینت القوم دا زینت قومنا نسچلو کو فعلق السامری فی النار نفقذفناها پسواچ والمنگدی لرپور کی فکذالک پس تم دک کرنگی الق السامری اغرد والسامری دی لراب دک شیطی جوڑ کخا نو بیا فاخرجا پسراوی اسو لهم د دې د پاره عجلن یوسخه جسدن چې بدن له د پاره خوار یو आवाज دغواو سچلو مسلوعا چې داس یو بدنو کنه چې بس په هغه باندې بکله هوا لګیدا نو د هغه د غوا په شانتي आवाज وکړو نو سامری د خپل قوم ته وی راشي وی حضرت موسی علیه السلام نعوذ بالله وی خپل خدای روک شوی دی اگر خدای دل تراغله د موسی علیہ السلام ورپسې کوئی تور ته تل دی فقالوا پسویدی هذا الهکم دا معبود تاسو دی و الہ موسی معبود د موسی علیہ السلام دی پنسیا پسیر راغله په موسی علیہ السلام باندې نعوذ بالله افلا يرون ان ګوری دی الله يرجع الیہم دا چې واپس نه کوي دی ته دغکسخه قولا په جواب کې ولا يملك اختیار لري لهم د دې لپاره ضرر د ضرر لري کولو ولا نفع د نفع رسولو کچر تسکی دای د دې کی عبادت نه کوي نه دی ورته نقصان نشي رسوله او که عبادت کوي نو فائدہ ورته نشي رسوله او دغه خاصیت د تمام بوتانو دی بوت ګوره نظر نه فائدہ در رسول شي نظر نقصان لري کول شي ولقد فتاكيك سراب قال لهم وینا کړي ودی هارون علیہ السلام من قبل مقدرات لو د موسی علیہ السلام نا یا قوم ذماب انما بشک خبر دادا فتنتم به پازمائش کے واقع کړی شوی تاسو په دې کی سراب تاسو دا چې کوم د عبادت کوئی کنا وی دا څخه غره آزمائش ته خپل رب پیژنې نو ربط رکوع د مخ کې رکوع سره دادي چې په مخ کې رکوع کې د حضرت موسی علیہ السلام واقعا نو پدې کې اخ واقعا ذکر کیږي وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ بِشَكَلَ افساس رحمان ذات تے
فاتبعوني تابعداریو کی دما واطیعوا اطاعتو کی تاسو امری دکار دما قالوا ویل دی لن نبرحو ہمیشہ بیمونگا عبادت کو لن نبرحو ہمیشہ بیمونگا علیہ دزیز کی عاکفین عبادت کو ان کی حتی تردی پوری ارجع الینا چی واپس را چی مونگتا موسیٰ علیہ السلام او مونگتا اوئی چی گوالے داس خیچے کم دے دا عبادت بھی ٹک نہ دے نوی مونگ با دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا خبر بندی یقین کو ویستا خبر بھی زمونگ دا پارا قابل عمل نہ رکھا حضرت هارون علیہ السلام د دای په دې خبره باندې ډیر زیات خپه شو. حجی قال ان فرمایل دی موسی علیہ السلام لما رجع موسی چې کله موسی علیہ السلام را لیکنه ٹھیک ته حجی قال نو فرمایل دی موسی علیہ السلام یا هارون اے هارون علیہ السلام ما منعکا سشی منع کڑبی تو اذ رعیتهم رکل چتا اولید دی لرا ضلو پا گمرا کیدو سراب ام مقالتهم وی دیتا دی دراہ حق تعلیم نور کو دی دی منع قولنا دیتا دی وی نچی گوری دا سقیدہ عبادت دا بود پرستی دا اللہ نمول رکی دا اللہ دا رحمت نمول رکی وی دا خلق تا دی دا خبر نکولا خجی اللہ تتبعنی تتابداری نکے دماب افعصیت امریا خلاف ورزی رکڑے دکار دماب قال نو فرمائل دی ہارون علیہ السلام علماء کرام ذکر کی وَأَخَذَهُ مِن لِحْيَتِي وَالرَّأْسِ غَضَبًا دا دی گیرنا او دا دی سر نے انہی سکا قال نو فرمائل دی ہارون علیہ السلام یا ابن ام ایزو یدمور دما لا تاخذ من سمارا بلحیتی پس سرا پا گیری زمان سارا نو دا حضرت هارون علیہ السلام دا گیر دم روا چی دا دنی سلو قابل وا نو گوارے علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا گیر چی کم دے کنا اگئی چی کم قبضی کم از کم یو موٹی کنا نو دا دنی سلو قابل ای کا دنی سلو کی گی او چی دا موٹی نا کم ای نو بیا خواگا نچنی سے لکی دے کنا نو علماء کرام ذکر کئی دا گیرہ چے کما دا کنا نو دا تمام پیغمبران سنت تے دا تمام پیغمبران سنت تے خجی ولا براسین پسر دما سراب انی بے شکر چم خشیتو یریدما ان تقول آدھا چوائی تفرقتا آدھا چی جدائی راستتاب بین بنی اسرائیل پما بیند بنی اسرائیلو کی ولم ترقب قولی ولم ترقب ودبار بنکت قولی پوینا دما بندی قالنو فرمائل دی موسیٰ علیہ السلام پما خطبکا پس دے حالستا یا سامیریو اے سامیری نو سامیری چکمو کنا نو ددنو محمد بر موسیٰ وخا موسیٰ بن زفر او دا تربیت چکم دے کنا حضرت جبریل علیہ السلام کرے گورے خواہ ٹھیک شوا نو علماء کرام ذکر کئی دا مقدر خبری چی دا کم موسیٰ علیہ السلام تربیت دا فرعون پکور کے اوشو اگا تا اللہ نبوت ورکو او چی دا کم موسیٰ تربیت جبریل امین کرو کنا نو اگا سشو اگا دا خلق دا پارا دا گمراہی او دا فتنی او دا حلاکت سبب جوڑ شکا ٹھیک شوا جی قالن اوائل دا بصورتو لیدل میں کول بما پاس باندی لم یبصرو بہی چی لیدل نشکول دی پاقی سراب پقبستو پسراوام غستا قبضتن یول پخار من اثر الرسولی دا اغا قدم دا چانا دا اثر الرسولی دا قدم دا اصل حضرت جبریل علیہ السلام نا پنبضتوها پر خودر مادی لرا وکذالکم دا کرنگی سولت خیستا کردے لیما تنبسی نبز ماداکار نسرے فی فم العجلی وی دا جبریل علیہ السلام چی پکم اسپن دے سورو کنا وی دا چی پکم زی بند قدم کی خودو وی اغا خور بشنکی دا نوی اغا خارم ویرا واغستا او د دې سقي په دې مړۍ کې مې هغه خاره ولګوله وی د هغې اثر دا دی که نه وی چې په ده باندې هوا لګي نو دی څه کوي د ده هغه هوا آواز چې کوم نه هغه په شان د غوا راوځي ښه قال نو فرمایل ورته موسی علیہ السلام پذهب لاړ شه ته د ښارونو د مونږ نه نو فإن لک پس بېشک ستا دپاره فی الحیات په ژوند کې ان تقولا دا چې وایې به تل عام احساس لاس مه لګوئ ماته
وان لك بشک استاد پارا موعدا یو نیټه دا لن تخلفه چرګز بخلاف نکړی شي تا سره وانظر غور الى الهك الذي معبود ساغتا ظلت عليه چمه چبویت علی پدی بندے عاکفن عبادت کوونکې لنحرقنه خامقاو بسوزو من دی لرا ثم لننسفنه بیا بغرزو وغسو ارید دی فی الیمی پا دریاب کی نصفن پا غرزول سراب نو ذکر علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا دی آیتنا دا ائمہ سلاسو مسلک دا دے کنا وی تعذیر بالمال دا وی جائز دے یو انسان تا جرمانہ لگول دی کمدن حق دا وی جائز تے خدا دا ائمہ سلاسو مسلک دے خواب زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی کنه چې جرمانه لګول دا سدي دا جایز نه دي نو ګوره اکثر په دې سکولونو کې او ځای په دای چې کمنه په دې مدرسو کې په دې جماعتونو کې اکثر په طالب علمانو باندې جرمانه ولګي کنه نو بیا څه کوي بیا چې کمنه هغه پاغي باندې اکثر استادان په کې ځان له سموسې را غوړي خوري حرامي خوري استادان په کې ځان له چای خرچ وباسي دا حرام دي ګوره اکثر ګوره چې کمزور حق دق کدي ګوره نو څه چل وکاو د دې جرمانې نه کم از کم ځان ساتو تعذير بالمال چې کم دي کنه سزا ورکول یو انسان ته په مال سره دا سدي دا جایز نه دي زمونږ د احناف مسلک دا دی څنګه جی پس پچا جی دا ګوره جی یو انسان چې کم دنه چې هغه تاسو له پیسې درکې دا هغه خو بړنی کنه جی داغه بړنی هغه باندې وته په زبردستی یو شی راړي دغه چې پیسې دې کمنه یو انسان په خوشحالي باندې د مسجد کې تاسو ګورئ کنه یو سړی چې چنده ورکې نو لزله داسې دی جیب ته دا لوټونه ښکته نه کیږي چې ته غټ لوټ راونځي نو بیا خامخا هغه چې جرمانه ورکې کنه نو داغه خو بړه خپای کنه دي بدل ناخواسته به ورکې د زړه نه به نه ورکې کنه نو دا هغه د اجازه د بل مال د هغه د اجازت نه بغیر استعمالول چې کم دی کنه دا جایز نه وي ٹھیک شو جی انما بشک خبر دا د الہکم الله الذی معبود ساس الله تعالی هغه ذات دی لا اله جنشتر معبود برحق الا هو مگر دا الله تعالی دی وسع كل شيء فرحق وسع كل شيء وسع وسعت الذي كل شيء هر یو چیز باندې علما د جهت د علمنا كذلك ذكرنگي نقص بیان من عليك پتا باندې من بعید اخبارنا ما سقط سبقات چولان دي تیر شوی دي وقد پتا کی سراتینا کراتل کړه د ممتاز من لدنا د جانب خپلنا ذکر غ بیان تحقیقی چې قران مجید دی من اعرض عنه اچا چیرا ذکر من رزینا فانه پس بشکر چه دی يحملوا چتی يوم القيامت د قیامت پر وذرا غدرن بوج گناونو خالدین فی همیشه شي کی پدی کی وسا ډیر بد دی لهم د دې پر یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې حملا غبو جناب یوم پاورت باندې ينفقو چې په پوار چې په سور پشپیلې کی ونحشر المجرمین جمع بکړي چې مجرمان لره یوم ذن پداورن زرقا چې سچلبي شنو سترګو والا بي نو دا مخونه به توري او سترګې به شني نو دا شني سترګې چې کم ده کنه د دې شپې په وخت کې دا شني سترګې چې کم نه هغه د ډیر د خوفناک او خطرناک ښکاریږي خجی يتخافتون بينهم پټ خبرې به کوي په خپل مابین کې الا بستم تاسو وخت نه تیر کړی په دې دنیا کې الا 10 مگر لسره دي نحن من چې عالم پویګو مما پاس من یقولون چې وای دی اذ یقولوا پا وقت چې وای دی امثلهم اغذیرای دینا طریقتا چې عقل من وی الا بستم تاسو وخت نه تیر کړی په دنیا کې الا یوما مگر یو ورځ او ساعتا من نهار یا د ورځې سے عیسی ويسالونک تپوس کوي دی دتانا عن الجبال فبارد غرونو کې فقل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ينصفها رؤب باسد ويخ لرديد ينصفها رؤب باسد لربي رب زمان اسپندر يستل حق سر د بيخ نه قبل كل دا د دې غرونو الله تعالی وی دا سی راوال وزو کنا لکه یو شی د جړو نه څنګه ختم شي وای د قصید دی غر اغا نام او نشان به ختم شي نو ربط رکوع د مخ کې رکوع سره دا دی چې په مخ کې رکوع کې سو مخ کې رکوع کې واقعه د حضرت موسی علیه السلام او بیا
د رکوع په آخر کې علامات ذکر د قیامت وشو، نو په دې رکوع کې ذکر د مقدمات د قیامت او د هغې د علاماتو کېږي. فیذرها پس پریک بگدی دا ازمکا قاعا یو میدان سب سفا هموار لا ترا نبوینی تفیا پدی کی عوجن پستی ولام تاون بلندی یوما فاورد یتبعون الداعیہ چتابی داری وکی دا انسان دا تمام انسانان دبلون کی جسبی اغش پیلی دا حضرت اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام با آواز کی چیس چلے یقول حلمو الى ارض الرحمن، اے خلقو دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا چی دا حساب کتاب دا پارا کم مقام مقرر دے اگی طرف ترازی خواه. لا عوج له چنم بیاری دل دینا وخشعت الاسوات خاموش بشی آوازنا للرحمانی دا پار دا رحمان ذات فلا تسمعو پسنا بورت الا همسا مگر کشار دا قدم یومئذن پداورت بندی لا تنفع الشفاعتو فائدہ بورنکی شفاعت شفارس کو انکو الا مگر مناسوک اذن له الرحمن چه اجازتو کی دت رحمان ورضی له قولا راضی شوی ددن پوینا سارا چه سجلی کڑی کلمه لا اله الا الله ویلی. نو دا انبیاء شفاعت او د سپارشانو سپارش په هغه چاته پایده ورکي چې کوم انسان په حالت ته ایمان کې د دنیا نه تلیخه. د کافر په حق کې به د اچا شفاعت قابل قبول لی. خجی یعلم خبردار دے ما پاس بین ایدیم چوڑان جردین دی وما خلفهما چرستر دین دی ولا يحيطون احاطا لردا شفاعت کون کی به پد انسان سر علما دجیا طرفوینا وعنت الوجوه تابی بچی مخون الحی القیوم دا پار دا داثدات چی جوندے دے ہمیشہ دا پارا القیوم قائم بالذات تے وقد پتا کی سرا خوابنا مراد شمناسوک حمل ظلما چرای وڑپ ظلم لرا شرک لرا چی کم انسان شرک آخرت تا اوڑو پس شرک پاندی دی دنیا نا رخصت شو ایمان دان سر انڑو دک انسان تبا دیکھا. ومن يعمل آچا چه عملو من الصالحات دنیکونا وهو مؤمن پدا سیال کی چوی دی ایمان والا فلا یخافون بیریگی دی ظلمن دا ظلمنا ولا حضماؤنا دا نقصان دا عمالنا وكذلكم ذكرنگی انزلنا ونادل کرد منگا قرآن عربیا قرآن پا عربی جبکی وصرفنا فيه بار بار بیان کردی منگ پدی قرآن مجید کی من الوعید دلائل و توحید دا اللہ تعالیٰ نا لعلهم يتقون دلیل پارا چی دیزانو ساتی دی شرکنا او یحدث لهم ذکرہ یا چی حاصل کی دلیل نسیت. فتعال اللہ الملک الحق پس برتر دی اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ دکھا الحق چی حق اولویت اللہ تعالیٰ. فلا تعجل بالقرآن پس تلوار مکا فلسطر دو قرآن مجید سرا من قبل مخیر دین ان یقضا الیکا دا چی پورا چیتا توحیه وحید دی وقل اوے نبی علیہ السلام رب اے رب ذما زدنی زیاد کے مال را علما دجیت را علم زمانا ولقد پتاکیک سرا عاہدنا حکم کڑو منگا وعاہدنا وعدا غسی منگا الى آدم علیہ السلام من قبل مخیر دینا پنسیا پسیر رالا پدی آدم علیہ السلام باندی ولم نجعل له نو گردو لمغدد پارا عظما اغا جسم پس سرا علاما نحیا عنه چس نون کے پا اغی سرا وَإِذْ قُلْنَا پا وقت چیوی منگا لآدم وَإِذْ قُلْنَا پا وقت چیوی منگا للملائکت فرشتوتا اسجدوتا سجدو کی لآدم آدم علیہ السلام تا پسجدو پس سجدو کردی فرشتو الا ابلیس بگر ابلیس نکلابا انکاریو کد سجدی قبلنا نو ربط اخکار دی لکہ مخ کی رکوع پا آخرہ کی دا حضرت آدم علیہ السلام تذکرہ وشوا نو ورپسی واقعہ دا آدم علیہ السلام ذکر کی گی خواب. فقلنا پسوی منگا یا آدم علیہ السلام ان هذا بشک دا ابلیس چی دے عدو لکا دشمن ستا دا پار دے ولی زوجکا دا پار دے بیوستا فلا یخرجنکما پس ادن باسی دی تاسول دوالو لراب من الجنتی دا جنتنا نفتشقا مشقت کی بواقی شئی ذکر جنت تی کم دے کنا دا دا خوشالو زائدے او دا جنت گچا تا دا دی شیطان تابداری دی اکڑا نو دار الافتلاء دار الامتحان تبلار شیخا. نو علماء کرام ذکر کئی دنیا چے کم دے کنا دار الامتحان دے دنیا دا مشقت زائدے دنیا گوارے دا مسلمان دا پار دا دمی زائنہ دے خواہ
د دمې ځای نه دی، دنیا د مسلمان د پاره د مشقت ځای دی. نو دقه د مشقت دا خبره چې کومه وکنه زمونږ اکابرو پیژندلې وه. مونږ تاسو چې د چا په مذهب یو کنه، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علما ذکر کوي چې د رمضان المبارک میاشت پراله کنه، نو په پوره رمضان المبارک کې به یو شپېته ختمونه کول. څومره؟ یو شپېته ختمونه به پکې کول. یو به د ورځې ختم کو، یو به د شپې ختم کو، او یو به په تراویح کې مستقل د قرآن مجید ختم به کو. نو څو چې 13 روزې شوې او د ورځې او د شپې، نو دوه ختمه چې کوم دن هغه یو ورځ کې شو، نو څو شو؟ 60 شو. نو یو سره چې کوم دن هغه د تراویح دا ختم شو، نو څومره شوې؟ یو شپېته ختمونه به کول. علماء کرام ذکر کوي کنه، وایي اسې چې کوم دی کنه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 40 کاله د ماسخوتن په اودس باندې د سحر منځ کړی دی. 40 کاله د ماسخوتن په اودس باندې د سحر منځ کړی دی. ګوره ډېره ګرانه خبره ده. حاجی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شپې عبادت کې ولاړو، د دې غرمې په دې ټیم کې چې کوم دی کنه، بس لغونته کې قیلوله به وکړه. نو او دا قیلوله به کولم په دې غرض باندې چې دا سنت عمل دی. نو ګوریت ساتئ، ډېر کرتا انسان چې لږ خوب وږي کنه، نو د دې بدن ته داسې یو سکون او آرام میلاو شي چې بس لکه ته به وایې د په ګنټو خوب کړی دی. نو د هغې دپاره یو نسخه راته ښیم. ځکه ډېر کله ته یو انسان ټوله شپه خوب وکړي، خو ده ته هغه د سکون خوب میلاو نصیب نشي. او یو انسان به داسې چې هغه به 15 منټه خوب وکړي که نه، خو څه وایي هغه ته به دومره سکون پکې میلاو شي که نه، دومره سکون چې لکه ده وایي د په ورځو ورځو خوب کړی دی. ګوره جی ماسخوتن چې څه ټایم کې کټ لړ شي که نه، نو دا یو آیت دی، فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. دغه آیت چې کوم دی که نه، دا وایي ځان سره لا به مو لزلني ویلی، خو چې اوده شي که نه، نو دومره د سکون خوب به وي. که 15 منټه خوب مو که نه، نو د پوره شپې د خوب نه به دا غوره وي. آسان عمل مې راته وکړو. ټیک شوه جي؟ کم دی جی؟ ان لکا بشک استا د پارا اللہ تجوعا دا چلوگا من را دی پتا بند پیا پدی جنت کی، ولا تعران و بے لباس کیگی، و انک بشکت چی لا تضمع فیہا، لا تضمع فیہا تند بن را دی پتا بند، ولا تضحون بگرمی را دی پتا بند. فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسه واچول دی آدم علیہ السلام تا شیطان. قال نو فرمائل، قال نو ویل دی شیطان یا آدم و یا آدم علیہ السلام، حل دلکا یو نخائم تاسو تا علی شجرت الخلد، پیودا سیون باند چی ہمیشہ سیدو والا بے پو جنت کی، و ملکن یودا سی بادشاہی لا یبلا چی نبوی ختمیدون کی. نسو چلو شوا فنسی عهد ربها، دخپل رب اغا وعدت نهیر شوا. نو فاکلا پسو خوڑل دی دوارو ما اغسوب، فاکلا پس خوراکو کدی دوارو من هاد دیونینا. نو فبدت لهما پس کارچو دی دوارو تا سوآتهما عورتون دی، وطفقا شروع شدا دوار یقصفانی چرا غندولی علیهما پدی بندی من ورق الجنتی اغباد پانی ونو د جنت. وعصا آدم ربه، وعصا آدم خلاف پردی اکل آدم علیہ السلام ربه دخپل رب دخبری. نفع واپس لری شدچانا دخپل مطلوب نخا. ثم اجتباو بیاغورک در ربه رب دفتاب علی پس رجوع اکل پدواندی، وحدا ہدایت اکدتا. قال نو فرمائل ورطا اللہ تعالی احبتا کشیتاسو من حد دی جنتنا جميعا طول پٹولا، بعضکم بعض استاسونا لبعض دبعض نور دپارادون دشمنان بئی. فإما ياتينكم پس کچر ترا لتاسو تامن نید جانب زمانا ہدن ہدایت کون کے کتاب، فمن اتبعا پسرا چاچ تابداری اکراؤدا دے ہدایت زمان، فلا یضلو پس نبا گمراہ کی گی پا دنیا کی، ولا یشقا نبا بدبخت کی پا آخرت کی. ومن آرضا چاچ ارادو کان ذکری دمنو لد کتاب زمانا،
فإن له پس بشکر د پارا معیشتن جون بیزن کالند او تنگ ونحشره رو ببا سمنگ دل یوم القیامت د قیامت پرد اعما په حالت تسکی رونوالی کی اللہ تعالیٰ بھی چی زمان د کتاب نے اعراض کنا نو جون بولا بی برکت کم نو نن گوره خلق سره د دنیا نعمتونه وافر دي خو گوره د الله تعالی د کلام نه د الله د کتاب نه ځان رستو کړی دی کنه نو په ژوند کې وته سکون نشته ښه برکت وته نشته نو خجی قالن ابو وید رب اے رب دماب لما حشرتنی ولدی راجوان دے کمال راما پالت تڑن والی کی وقد پتا کی سرا کنت ومز بصیرا لدن کی پا دنیا کی قالن ابو فرمائی اللہ تعالی کذالکم دکرنگی اتت کارا غلیو تا آیاتنا یتون دمونگا پنسیتها پستاہیر کریو دی لراب وکذالکم دکرنگی اليومانن ردی تم ساتی دہیر کڑشونا وکذالکم دکرنگی نجزی بدل ورکو منگا من آغا چاہتا سرپا چی شرکیو کو ولم یؤمنون ایمان نبی راولن کے بے آیاتی ربی پایتون درب ددو والعذاب الاخرت خام عذاب دا آخرت چلے شد سخت وابقاو امیش پاتی کی دو والدے افلم يهد للذين ندي ظاهر شبه خلقتا كما هلكنا چرير هلاك کړي منګه قبل مکر دینا من القرون دا اقوامنا يمشونا چتلل کیدی په مساکن په بادود دی کی ان فی ذلک بشک په مذکور واقعاتو کی لآیات النشانی دا وحدانیت تباری تعالی دی لئولنو هذا پار دا عقل مند خلقو نو آغا چی یو سڑے عقل لري کنا ناغا بدی نتیجی تا ارسی چی اللہ دخ کا خلق چی پمال سر زمان سیواو طاقت زمان ډیرو عمر والا الله زمونږ نه ډیر ورکړو الله تعالی ورته نعمتونه ډیر ورکړو اولاد ورته الله ډیر ورکړو خو بیا الله تعالی هغه نیست او نابود کړل نو کچته زم بدق کې روش ما اختیار کو په دق کې لار باندې زم لړم کنه نو زما انجام بم دق کیخه ولولا کلمتون کچرتنوی و خبرا سبقت وړاندې کړی شی من ربک د جانب درفستانه لکان لذامن خام خایب لازمنا تنکی پا دنیا کی پا دی بند عذاب و عجل مسمن و یونیتا مقررا پس بیر پس صبر کوالا ما پاس یقولونا چوائی دا کافران وصبح تسبیح بیانواب بحمد ربک سرد حمد ربستان قبل طلوع الشمس مکی دو راختو دنورنا وقبل غروبها مکی دروبیدو دینا ومن آناء اللیل فاطراف دشپی کی فصبح پس تسبیح بیانواب اطراف النهار پدوالو طرفونو دورس کی لعلک ترضا دید پارچی ترضا شد اللہ تعالی نا پس ثواب سراب چی کم ثواب او کم مقام دل اللہ در کئی خوا ولا تمدن مالوت عینی کا استرگی خپلی الاما اغا نعمتونو تاب متعنات فائدہ ورکڑی منگا بی پدی سرادوا جنن وعوت منهم ددینا ظہرت الحیات الدنیا دا خزینت تجوندری دنیا دے ولنفتنهم دا چی ازمائشو کمون پدی باندی بی پدی کی ورزق ربک رزق طرفسا چر غیرون غور دی و ابقاو باقی پاتی کی دون کر دا اغا مالونونا دکا دا دنیا پدی مال باندی دا دی دنیا پدی تنعومات باندی پنا او زوال لذی او دا اللہ نعمتون با ہمیشہ خواہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وامر حکم کوا اهلک اهل عیال خپلتا بالصلاة بمنصرا واصطبر علیها کلک اسے گئی پدی سراب. لا نسألک نغوار مونگدتانا رزقا رزق نحن مونگچیو نرزقک رزق ترکون کیوتاتا. والعاقبت انجام محمود چی للتقوی دا پار دا پرزگارانو دلی اہل التقوی چی کم خلق متقیان دی کنا نو اغی تبا اللہ پا آخرت کے مقام ورکی. وقالوا ایدی لولا یاتینا ولتراتلنا کئی منتبی آیتن پیو نشانی سرا من ربی دا جانب دا رب ددنا اولم تاتهم آیاراتن لکھنے منگ دیتا بینتو پا دلائل سراما پاسبان فی الصحف الاولاتیو پا مخینو کتابونو کی جی پا توراتو پا انجیلو پا زبور کی. ولو ان اہلکنام کچر تحلاک للمنگ دی لراب بعذاب فعذاب سر من قبل مکی دراتلو دا پیغمبر علیہ السلام نا لقالو خامخاوی بدئی لولا رسلت الینا ولنرا لگتا منترسونیو پیغمبر پنتبع دا چی تابداری کری ومنگ آیاتی کا دایتون استاب من قبل مخیر دینا ان ذلہ دا چی ذلول شمنگا ونخزا ورسوال شمنگا قلوتو وی نبی علیہ السلام کلن دا تمام چیدی متربسون انتظار کون کری فتربسو پس انتظار کوي تاسو پس تعلمونا پس درد چی تاسو تب پتو لگی من اصحاب الصراط السوی چی سوک تیاغا صاحب دنی غلاری ومن احتداو چی سوک تیاغا کس چی پیدایت پاندے دے نو قل کل متربسون نو علماء کرام ذکر کئی ویسرے دلتا کی دی سپاری پا آخر کی مضامین دی کمدن اغا ذکر شچے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خپل اہل و عیال تدی دا منس چے کمدن حق تلقین اکوا او بیا نحن نرزقکا دا رزق مطالبہ جے کمدن حق منگ دتانا نکو رزق پا منگ در تدرکو نو رزاق ذات اغا اللہ دے نو اثبات تا توحید او ورپسی قل کل متربسن دا اللہ حبیب تور توایا دا کتا دا اللہ پیغمبری نو خلاصد سپارش ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سورت انبیاء مکی سورت تے وجہ تسمیہ جی کمدن حقا بالکل خکارا دا چی پدی کی واقعات تا انبیاء ذکر کری شوی دی نازل شوی دا رست رسولت ابراہیم نا مکی رسولت مومنون نا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر یوشتم سورت تے او دا نزول پہ اعتبار سر دری او یایم نمبر سورت تے نو ربط تا سورت تا مکی سورت سردا دے چی پا مکی سورت پا آغاز کے ذکر دا قرآن مجید وشو نو دا دی سورت پا آغاز کے ہم ذکر دا قرآن مجید کی گی خواہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی اغ اللہ چرالی گلی دی انبیاء لرا لتنبیح الحساب چی خلق لد روز حساب اغا تنبیح برکی الرحمانی چی ام مہربانی کون کے دے بے انزال الكتاب لدفع الحجت کتاب نازل کو چی دا خلق اغا اعتراض ختم شی الرحیم و خاص مہربانی کون کے دے پا اغا خلق باندی چی کم سدی علا اہل الكتاب ومن اولو الالباب چی کم عقل من خلق تی دا اللہ دا دی کلامنا عبرت حاصل ایقا اقترب للناس اقتربان ازدیرا للناس دا خلق دا پارا حساب مغا وقت حساب دا دی وهم دی چری پی غفلتن پا غفلت کری موردن مخ اڑون کری دا ذکر دا اللہ تعالیٰ ناب ما یاتیہم نرادی دی سخا من ذکرن یو کلام یو نصیت من ربهم دا جانب دا رب دینا محدث نوے إلا استمعوه مگر دی واوردی لراب وهم یلعبون و دی ٹوکی کون کی وی دقی کلام پوری لاہیتا غافل دی قلوب ملون دی واسر النجوى پٹی مشوری کون کی دا مشرکان الذين خلق ظلموا ظالمان دی هل هذا نذا الا مگر بشر انسان مثلكم پشان ساسو افتاتون السحر آیات للکوی تاسو جادو تاب وانتم تبصرون و حال دارجی تاسو پوئی گئی چا انہو سحر سبیوی پلکی بے مشوری کولی وی دا قرآن چی کم دے وی دے پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ دزان نجو کردے اوی دے پا خبر بتاسو یقین کوئی
قال ربي قال نو فرمایل ربي رب زما چې علم پويږي القول په خبره باندې په سماوات چې په اسمانونو کې دي او الارض او په ځمکه کې وهو السميع العليم او دا الله تعالی اوریدون کې علم لرون کې ذات ته بل قالوا بل كوايدي اضعاف احلام پراگند خوبون دی دی قرآن مجید تا نسبت کیخا وی گڑی بڑی خبری دی بل افتراہو بلکہ جوڑ کر دی پیغمبر دا قرآن دا داننا بل هو شاعر بلکہ سدے دی خو شاعر دی مختلف خبری دا خلق تا دی دا قرآن مجید او دا اللہ دا پیغمبر متعلق کیخا فلیاتنا پس راتلو کمونتا بی آیت پیو نشانی سراب کما ارسل الاولون لکا چی سنگرہ لے گلی شو مخینی پیغمبران ما آمنت ایمان نوراوڑا قبل مکر دین من قریت نیوکلی والا احلکنا حلاکر من دی لراب افهم یؤمنون ایدی دی ایمان نورن کی علماء کرام ذکر کی ما آمنت اللہ تعالی چی قلم یو قوم تا پیغمبر را لے گل دے نو دق کی قوم پا دق کی پیغمبر بندی چی دی ایمان نورن کی خلقن اغا پکڑیر زیاد کمو کا اپا دیر کم خلقنو خجی وما ارسلنا من نظر لے گلے قبل کا مکستان الا مگر رجالا انسانانو نوحی الیہم وحکول من غیتا فاسألو تپوسو کی تاسو اہل الذکر دا اہل علمنا ان کنتم کچرتی تاسو لا تعلمون نپوئی گئی وما جعلناهم نو گردو لمن دید پارا جسدا مگر بدنونا لا یاکلون الطعاما چنو دی قرن کی خوراک لرا وما کانو نو دی خالدین ہمیشہ سیدن کی مطلب انسانانو خوراک پیم کو او بدنونے او دا دنیا ذریعے معاش پیم لٹو بی بیانم منو ثم صدقناهم الوعدہ بیارختینی کلمنگ دی سلا وعدہ خپلاب پانجیناو پس نجات ورکمنگ دی پیغمبرانو تا ومنو آچا سر نشاو چی غختمنگا چی سوکو من المؤحدین چی دا اللہ وحدانیت منن کیو و احلکنا المسرفین حلاک والمنگا مشرکان لراب لقد پتاکیک سر انزلنا نازل کردی منگا الیکم تاسو تا کتابا یو کتاب فی پدی کی ذکرکم اغسدے اغا شرافت ستاسو دے افلا تعقلون اے تاسو عقل نہ لرئی وکم قسمنا دیر حلاک کردی منگا من قریت اسویدن کدا کلو لراب کانت چیو دی ظالمتن ظلم کون کی پس ظلم کون کی مطلب اے مشرکتن مشرکانو نو بس دی شرک دا وجن اللہ تعالی وی منتباق لل وانشانا پیدا کلل منگا بادا رسل حلاکت دینا قوما آخرین نور اقوام چی خیر منهم چی دینا غورو پلما احسو پسو ارکل چورسی دیتا باسنا عذاب زمونگا اذا هم ناگہان او دے من حار دینا یرکدون تیخت کون کی نو لا ترکدو تیخت مکوی تاسو فرشتو ورتوی ورجعو واپس شی تاسو الاما آست اترفتم پی چی سرکشی کون کی وی پدی کی ومساکنکم او آبادو ستاسو تا لعلکم تسألون دید پارا چی تپوسو کلشی تاسو ناب قالوا نوی دیا ویدنا افسوس سمونگ لرا انا کننا بیشک ومونگا ظالمین ظلم کون کی پس سرا بالاسراف چی شرکم کو او دا اللہ تعالیٰ پا دے نعمتون نا شکری مو کو لخا فما ذالت پس ہمیشہ وتلک دا دعواهم اغبلنا دی حتی تردی پوری جعلنام چی اگردو من دی لراب حسیدا حامدین حسیدا لوکڑ شوی خامدین ختمیدون کملیدون کی وما خلقنا السما من ندی پیدا کری اسمانونا والارد وزمکی وما بینهما چی پما بین دی دوارو کی دی لاعبین عبس ولو وردنا کچر تیراد لرمونگا ان نتخذا دا چی اونیس مونگا لحوان اغلہو لعب لرا لاتخذناو خام خانی سلبو مونگا من لدنا دا جانب اخپلنا ان کننا فاعلین کچر تو مونگا کون کی داکار اللہ تعالی وی زمونگا اولاد تا ضرورت رشتا کچر تا اولاد تا مو ضرورت وے نو تاسو تا مو اول ویلو چی دا مو اولاد دے خو چونکہ دا اللہ تعالی ذات تا پار دا اولاد حاجت ذکرشتے چی دا تمام مخلوقات دا اللہ دا ذات دا اللہ تعالی دا ذات عبادت گزار تابیدار دے او دا اللہ تعالی پا ذات پند پنا نرازی کمزوری نرازی ضعف نرازی بڑاوال نرازی او دا اولاد حاجت خو اغا چاہتی چی پچا کمزوری رازی پچا فنا رازی پچا ضعف رازی پچا محتاجی رازی او اللہ دا دخ چیز ظلم مبرہ دیخوا کم دی جی
بل نقذفو بلک بیانو منگا بالحق بحق خبر سراب علی الباطل فباطل باندی فیدمعه پس حلاکی دا باطل فیدا ہوا پس ناگہانوی دے ذائقن ختمیدن کے ولکم الویل استاسو دا پارا حلاکت تے مما دا آسنت تصفون چی بیانوی تاسو صدق اللہ العظیم.